السلام علیکم اوریدونکو مسلمانان رونو خویندو تاسو به روغ جوړ یې د صحت په جامو کې به یې الله جل شانهم خوشحاله او آباد تر و تازه کامیاب لره الله جل شانه د ستاسو تمام ضرورت د خپلو حاجاتو نه پوره کړي او الله تعالی د هغه ټول مسافر کم چې امریکا کې ژوند کوي برطانیه کې ژوند کوي UK کې USA کې یا په عرب اماراتو کې یا قطر فرانس دوبۍ هر ملک کې چې څونه مسلمانان دي زما دا ویډیو ګوري الله تعالی د هغوی حامی او ناصر مددګار شي الله تعالی د هغه ټولو مسافرو د څلورو واړو طرفونو الله تعالی دوی حفاظت وکړي مسلمانان نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه انتهایی اسانه او د الله تعالی د کلام سلام قولا من رب الرحیم چې دا یو انتهایی آسان او مجربه وظیفه ده د طاقت نه ډکه وظیفه ده په دې باندې الله تعالی هر قسم حاجت او مقصد د انسان پوره کوي الله تعالی په د انسان نه راضي کیږي الله جل شانه په انسان ته صحت ورکوي الله جل شانه په د انسان تمام سخت نه سخت مشکلات حل کوي لہذا دا وظیفه تاسو د خپلو مقاصدو د خپلو حاجاتو دپاره کولی شئ صرف 3 ورځې وظیفه ده خو چې دې وظیفې سره سره موږ 15 وخته مونځ کوو نو انشاءالله ډېر زر به تاثیر راوړي ځکه چې قیامت کې به لومبی د مونځ حساب کتاب الله تعالی کوي نو مسافرو او اوریدونکو تاسو خصوصا د منځونو اهتمام کوئ چې په هر ملک کې او په هر ځای کې الله مو د زړه مرادونه او مقصدونه پوره کړه دا وظیفه د صرف 3 ورځې ده او د هر مقصد او حاجت دپاره ده ځکه که تمام انسانان راټول شي او چاله یو حاجت نشي پوره کولی که تمام انسانان راټول شي ستاسو یو نکاح څوک نشي کولی تر څو پورې چې الله تعالی نه یې غوښتلي که تمام انسانان راټول شي او څوک چاته صحت ورکولو غواړي لیکن الله تعالی ورته صحت نه ورکوي نو نشي ورکولی چې دا خبره زما او ستاسو په ذهن کې وي او د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې زما او ستا یقین وي دا وظیفه د کامل یقین سره د کامل بزرګۍ سره او د کامل یقین سره مو تاسو وکړو انشاءالله چې الله تعالی هم حاجت پوره کړي راځئ وظیفې سیټ ته ځو چې وظیفه به 3 ورځې ده څه ټایم به یې کوو او څونه تعداد کې به یې کوو دا پوره مکمل معرکه زه تاسو ته په لږ وخت کې انشاءالله مختصر ویم لومبی خو به تاسو دا وظیفه شروع کوئ که د جمعې خیالي اتوار دا 3 ورځې مو کړه او که نه اتوار ګل نهې شروع دا ورځې مو کړه خو بهترینه د ګل نه واله د زیارته پورې یو کوئ یا د جمعې نه واله د اتوار ګله پورې یو کوئ صحیح شوه دا بهترینې ورځې دي لومبی خو به تاسو چې دا وظیفه کوئ نو لومبی به دا د ماسخوتن یې کوئ د ماسخوتن مونځ چې کله تاسو وکئ د هغې نه پس په تاسو 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکئ 2 رکعته صلات حاجت مونځ لومبي رکعت کې به ته 11 پیرې قل یا ایها الکافرون وې په 2م رکعت کې به 10 پیرې قل هو الله احد صورت وې دا 2 رکعته ستا مکمل شو عام طور سره چې دا کله ته وکې بیا په خپل ځای باندې کښېنې نو بیا به 11 پیرې درود ابراهیمي وې هغه درود شریف کم چې موږ مانځه کې وایو تاسو له به درځي انشاءالله هغه چې تاسو 11 پیرې وي د هغې نه پس په تاسو 314 پیرې سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم خو چې دې وخت کې ستاسو هغه خپل مقصد او خپل خیال یعنی خپل حاجت په دې وخت کې په ذهن کې وي چې الله تعالی دې مقصد دپاره دا وظیفه کوم کله چې 314 پیرې دا ووي نو هغې نه پس به بیا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایي دا د لومبۍ ورځ وظیفه شوه په 2م ورځ بیا 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړئ نو په لومبي رکعت کې به قل یا ایها الکافرون 10 پیرې وې په 2م رکعت کې به قل هو الله احد چې دی دا 11 پیرې وې د لومبنۍ ورځې چې دی نو قل یا ایها الکافرون به 11 وې په 2م ورځ به قل یا ایها الکافرون 10 پیرې وې ها او قل هو الله احد به 11 پیرې وې دا 2 رکعته پوره شو بیا به 7 پیرې درود ابراهیمي وې او هغې نه پس به
383 به سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، او بیا به اوه فیرې درود شریف ووایي. خو چې ستاسو هغه مقصد او حاجت په ذهن کې د وخت کې صحیح شوه. په درېیمه ورځ چې کله بیا تاسو 2 رکعته صلات حاجت او مونځ کوئ، نو په لومبي رکعت کې به قل اعوذ برب الفلق صورت لسپیری ووایي، په دویم رکعت کې به قل اعوذ برب الناس 11 سپیری ووایي. صحیح شوه. خو دا نفل چې تاسو کله وکړو مسلمانانو، نو هغې نه پس په 3 پیرې درود ابراهیمي ووایي، د مونځ والا درود شریف اللهم صل دا به ووایي. د هغې نه پس به بیا تاسو ووایي 600 او 6 پیرې به سلام قولا من رب الرحیم، 600 او 6 یعنی 686 مرتبه به دا سلام قولا من رب الرحیم وي. بیا به 3 پیرې درود ابراهیمي وي. د هغې نه پس به بیا د خپل مقصد او حاجت دپاره دعا وغواړي. خو په خیري ورځ مازدیګر باندې به د خپل وس مطابق لږه صدقه وکړئ. کو چېرته عالم لیږئ، غریبي چېرته مولا طالب لیږئ، چېرته مدرسې له یا کونډ یتیم وغیره هر څه له چې تاسو صدقه کوئ، نو په هغوی باندې به لږه صدقه وکړئ د خپل وس مطابق. او په دې زمانه کې ډېر مستحق خلک هغه دي چې یا خو دیاړي مار دي او یا مولیان طالبان دي، ځکه چې د دوی هېڅ وسیله نشته او هېڅ دغه یې نشته. لہذا دغې سره به تاسو صدقه وکړئ. انشاءالله العزیز چې دا 3 ورځو کې به دننه الله تعالی ستاسو حاجت او مقصد د خپل دربار نه پوره کړي. ها خو چې زمونږ یقیني ګوره چې انشاءالله الله تعالی به پوره کوي. که چېرې 3 ورځو کې پوره نه شو نو خیر دی. د دوایي خو چې کله کار ونه کړي، نو موږ نورو ډاکټرانو لزو هغې پورې ډاکټرانو پسې ګرځو او هغې پورې دوایان استعمالو تر څو پورې صحت نه میلاو شوی. زموږ مسایل هم د مریض په شان دي چې کله هم دې دپاره موږ وظایف کوو ځان ستړی کوو، او نو الله تعالی به یو وظیفه کې زموږ دپاره اثر پیدا کړي او زموږ حاجت به پې الله تعالی پوره کړي. لہذا دا وظیفه اسانه ده، دا وظیفه خامخا شروع کړئ. الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله ساته. الله تعالی د ټول مسافرو مددگار شي او حامی و ناصر دي شي. کو په هر ځای کې دي، کو امریکا کې دي او کو یورپ کې ملکونو کې دي، کو سعودي عرب کې دي، ټولو مسافرو باندې زما غټ سلام. او الله تعالی مو د زړه ارمانونه مسافرو پوره کړه، او الله تعالی مو خپلو کورونو ته په خیر او عافیت سره راوله. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.